آئین دننه یو سوال بل هم دی سیاسي په هغې به مشران بحث وکړي چې آئین شته دی خو عمل پرې نشته دی. آئین کالعدم ګرځېدلی، تش په نامه باندې ګرځېدلی دی. نو چې دا شته آئین هم نه منلی کېږي، پکار دا ده چې بیا دا قام د یو نوي سوشل کنټرکټ دپاره تیاری وکړي او بیا د دې قام په خوښه باندې پکار دی، د قام په بیدارۍ باندې پکار دی. عزیزانو، نو د پاکستان ارټیکل د دې موجوده آئین 157 ماده، آئین ارټیکل 161 لومبی جز، د آئین ارټیکل 162 دویم جز، د آئین ارټیکل 158 جز، د آئین د ارټیکل 102 دریم جزو دا موږ ته د خپلو وسایلو د ملکیت د شراکت د لومبی حق اخیستلو حق موږ ته راکوي. دا ګورې په آئین کې ډېر بنیادي کار شوی دی. ارواښاد خان عبدالولي خان ته دعاګانې کوئ، د هغه روح دې خدای په جنت کې هست لري. د دې قام مقدمه یې کړې ده، په 18مه یې ترمیم کې همدا لګېدلې ده. خو ګورې خبره دا ده چې اوس خبر هم شو موږ د قانون او د آئین نه. نو د بجلۍ مسله دا ډېره مهمه ده عزیزانو. په دې وخت کې 90,000 بیرله تیل د ټول پاکستان د تیلو پیداوار دی. 58,000 بیرله تیل یومیه تقریبا 80% د پاکستان کروډ آیل دا پښتونخوا پیدا کوي. خو چې کوم نفت د ټول پاکستان د تیلو دی نه هغه ستا د تیلو هم دی. په ټوله پښتونخوا کې جنوبي پښتونخوا دا په تیل او ګیس باندې پروت بل دی. خو عزیزانو آیل ریفاینري دا صرف په پنجاب کې جوړه کړې ده. ستا په خاوره آیل ریفاینري ورته نه جوړول کېږي. د آئین تقاضا دا ده چې په کومه خاوره خام مال پیدا کېږي. د پاکستان چې څومره ځنګلات دي عزیزانو، ځنګل د خام وسیله ده. د پاکستان چې څومره ځنګلات دي، څومره لرګی دی، نو په دې کې 45% برخه د قام دا د پښتونخوا ده په ځنګل کې. نو تاسو د پته شته دی لرګی تا د قام نه خدای پاک درکړی دی، ځنګل یې تاسو د قام نه خدای پاک درکړي. دا ځنګل یې وساتئ، دا مچ ورته اعلان کوئ. دې غرونو ته یې ځکه بند کړي وایي چې ګورې ترپالونه یې پرې راخوره کړي او زموږ ځنګل یې خلکو لوټ کړي، زموږ ځنګل یې خلکو ورېبلي. نو ځنګل ستا په خاوره کې دی، خو د ځنګل او د لرګي کارخانه په چینوټ او په سیالکوټ کې جوړه کړې ده. سوال دا دی، غوښتنه د دې قام دا پکار ده چې ماربل په دې خاوره کې دی، نفرایډ په دې خاوره کې دی، کروډ آیل په دې خاوره کې دی، بجلي په دې خاوره کې ده، ځنګل په دې خاوره کې دی، کویله په دې خاوره کې ده. نو دا کارخانه دلته کې ولې نشته؟ افراد په دې خاوره کې دي، هر ډول وسایل د دې لپاره په دې خاوره کې شته دي. نو موږ د یو ریاست منونکي د ډبل ټیکس نه موږ دا غوښتنه کوو په دې جرګه کې د پښتون قام نه 2 ځایه ټیکس اخیستلی کېږي، 2 ځایه ستاسو نه بته اخیستلی کېږي. د 2 ځایه ټیکسونه اخیستلو نه انکار دې وکړي دا قام، موږ یو ټیکس ته تیار یو، 2 ځایه ټیکسونه نه ورکوو نور دا قام. عزیزانو، زه درته اخري خبره کوم، نور مشران به هم په دې باندې بحث وکړي. خو تاسو دا یاد ساتئ د پاکستان چې څومره تماکو دی 80% دا پښتونخوا پیدا کوي، 80%. خو جبر ته وګوره، د وخت د جبر استعمار جبر ته وګوره چې تماکو د زراعت فصل قدرې لا نه منلی کېږي. بیا د تماکو کارخانه چې کومه ده دا د پنجاب او د آزاد کشمیر په خاوره باندې جوړه کړې ده. تماکو ستا په خاوره په صوابۍ او خواوشا خاورو کې پیدا کېږي، خو ستا په دې خاوره باندې زرعي فصل قدرې نه منلی کېږي. پکار دا ده چې موږ د دې لپاره تیاری وکړو. زه اخري دومره عرض کول غواړم، خدای دې وکړي چې دا جرګه زموږ د دې قام د خیر جرګه شي. خو ګرې لومبۍ به راغونډېدلي، په سیاسي عزم باندې به راغونډېدلي، په سیاسي عقیده او نظریه به راغونډېدلي. موږ الحمدلله مسلمانان یې، د دې جرګې ټولې پرېکړې د اسلام او د پښتونولۍ په رڼا کې اعلان شي. خان عبدالولي خان صاحب لیکي، وایي د خدایي خدمتګار تحریک غورځنګ منشور چې کومه دا اسلام او پښتونواله وه. اسلام پښتونواله زموږ د جرګې هم تګلاره ده، زموږ د ریاست هم پکار ده، زموږ د حکومت هم پکار ده، زموږ د دې قام تګلاره هم پکار ده. وسایل دومره ډېر د اخري خبره ته راکوم، ډاکټر لیاقت تابان صاحب وایي چې که په دې خاوره امن راشي، خو ګورې امن دا نه چې صرف د 2 دماکو په منځ کې وقفئ. دغه امن نه دی، دغه امن په هدیره کې دی، دغه امن په قبرستان کې دی. دوامدار امن، هغه امن چې د 9/11 پېښه وشوه دویمه په امریکا کې نه کېږي. هغه امن چې په نیوزیلینډ کې پېښه وشوه د جیسنډا آرډن په وخت کې دویمه پېښه په نیوزیلینډ کې نه کېږي. او هره ورځ دلته دماکې، دلته عارضي امن دی، د 2 جنګونو په منځ کې دمه ده. نو دا پښتون قامي جرګه د
د راتلونکي وخت د هر جنګ چې کوم دی قامي دریځ مخالفت موږ دا وړاندیز لرو چې دا د اعلان کړي او د اسلام او د پښتونولۍ په رڼا کې د پاکستان د آیین په رڼا کې د وسایلو حق په خپله خاوره ملکیت په خپله خاوره په خپلو وسایلو کې روزګار دا زموږ انساني بشري اسلامي او قانوني حق دی.